او د مزه خبره ده چې هغه وی الله اکبر او دیم وی الله اکبر او بل د مزه خبره ده یا چې د دې په طرفونو تکمل کیږي نو دی به موږ غسل نه ورکوي بچي شهید دی او هغه به موږ غسل نه ورکوي چې شهید دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ په موقع کې بدعا کوله نو وی چې اللهم خالف بین کلمتهم د دې کفارو په منځ کې خدای خپل اختلاف پیدا کړي چې دې پوره کې جنگ وکړي نن هغه د رسول الله اسلام اخیره چې دا هغه زمو تاسو د بدبخت مبارکي صادقه شوی ده نن زه او تفاکر کې جنگ یو که افغاني دي هغه مسلمان دي او که پاکستاني دي هغه مسلمان دي او پروپاګاندا باندې حقیقت نه بدلېږي کوم دلته پروپاګاندا کو دغه خلاف نو غنې دا بټی کی یا یو لګي زمون خلاف پروپاګاندا کې غنې دا بټی کی دا سینه د ځوان کریمه والدي ځوان مسلمانان دي لیکن اجتماعي تور باندې د مسلمانانو عمل چې دی هغه خراب شي او دا غینن اثر داري چې په ګرګیت کې وګوره نن ګرګیت بند او پاره کې یو فرقه داسې پیدا شوې چې په صحابه کرامو پسې کنځلې کې ښکارا او چې چاته په دې دیو ګندګي نو پاشه صدیق رضی الله تعالی او صدیق او عمر او عثمان باندې ورته پی او دا غي کلک خلک په دې صحابات کې راځي سپورټ کوي خپل د وزیر داخله دی محسن نقوی وته وی چې د دې ټول سرپرستی دی د سرکار په مشیده کې در نه کوي یو خو زما د صحابه او زما د پیغمبر د مرګورو کردار کشي ده پاغیم په ملک تبعی ده ملک د مکه نه ډوډۍ نشته تکلیف دی د افغانستان هم د نهر نه غول نه کیږي او زموږ په سیم داسې دی او د خبرساتو جنگونه دي اوس دا هته وایي چې کو بدی کې چاته دوه دا خبره ډیره خامه ده اوس خدا نه خواسته که زه داسې خبرو کوم چې هغه د خدای او د خدای د رسول په نزدیک ټکنی وي زه باغی کې یا بدعا کوم یا دې کې کردار راګمن په حدیث کې خدا راځي چې یو مسلمان په سازش باندې د ټولو انسانانو په سازش باندې یو مسلمان مړ شو والله په د جهنم کې د ټول انسانانو ورواچي د پکې پرشتي شریک یا هم پکې ورواچي او پکې پیرل شریک یا په جهنم کې الله ورځي چې یو مسلمان مړ دلته په درځلو مسلمانان پورې راپورې مړ کیږي د دې بلاسر دي جواب پیدا شي د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې دوستانو دا خبره وړه غوړې نه ده اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا الله د حق کېدل براته خو چې دا حق دې ځکه چې حق پیژندلم ګران کار دی او پیغمبر د پیغمبري طاقت ته رسوب دا وشي الله ما نو خو چې حق څه شي دی او بیا راته د دغه حق اتباع نصیب کړي چې حق کله کله معلوم وي او اتباع په سړي کې نه راځي نو خدای حق هم راته خو او بیا راته اتباع نصیب کړي او یا الله ما ته د باطل کې د ښکارا کې چې دا باطل دی په دې ما پوهه کې ته او بیا مې ته نه اوم ساتي ته ځکه چې کله کله باطل سړي کیږي لیکن هغه ته داغې نه نجات ته ملاويږي نو یا الله ما ته دې نجات ته ملاوي دا صورت حال دی او چې دا راکم خبرونه یا سید یقوم لري سببي په دې قبایل کې د دوه ګروپونو مجنګو نو بس چې کله په کې مړیو شو هغه ته کې مقابله کې امامو نو دوه بچی ګرځي نو خپل مړي لا بوسه نه کفن بیان ورکو وې دا شهید دی الګا دا څنګه کې دي چې وبته شهید دی وبته شهید تم خدای غر کړي او تم خدای غر کړي خو خبره خو زموږ دا استاد سره دا لغټ څه خلک خو جنگونه کې پیسې اخلي لیکن زوته وبکه اسه خوري کی او قانون به بیا سره خانه شي پکې بخور درمبل چربل ګورله دی وجه دا د اسلام جنگ نه دی دا د حق او د باطل جنگ نه دی دا زموږ استادو د نحوست جنگ دی په دوه دربیان باندې الله پاک نحوست دی او بس الله به په اخر کې سره خپل ګوري خو ځانم دعا وکړ ان شاء الله موږ باندې داسې ذهن کولو کې چې موږ د هغه صبر غړتیو کو ټیک خپل ملک مقدم دی او دا خپل قوم مقدم دی خدا موږ هندستان سره په جنگ دی چې په دې کې موږ دا خبره وشو دا زموږ دنده د مسلمانانو اوسه د دین رسو پښتون او پنجابي په جنگ کې ان شاء الله پنجابیانو تاریخ رو باسري دي پنجابیان نه دي دا جلسې دي دا قاضیانان دي دا چې کبیر يهود دي دا انډیا دا هغه دا خبره کی چې محمود غزنوي ډاکو وا احمد شاه ابدالي ډاکو او دې دلته کې زموږ د خزو عزت کړې دي او زموږ د پنجاب وسایل پټ کړې دي هغه ټول او اوس وایي چې د دنیا پر څومره انګريزان چې راغلي په دې پښتون بیل باندې یا چې ګرځي د افغانستان باندې د دې خزو سره بیل بلاف کړي دي او دا سر کې افغانان نه دا د انګريز اولاد دي نو دا هم د جنسي دا خبرې کوي او زموږ د پارسوي چې دا د خلک چې د پنجاب نو دا شکارونه پیدا دي نو په دې طریقه باندې
نن حالت زما او ستا د ایمان مسلې ته رانږدې شوی دی. ښه ډېر تلاوت به کوو، ذکر به کوو، د الله نه به سوال کوو چې الله حق راته وښیي. په باطل کې بې پلار یې مې نه یم ملګری، که په باطل مې زوی نه مې نه یم ملګری، لیکن حق ښکاره کېدل څه اسان کار هم نه دی. پراپګنډو نه به ځان وساتئ، په موبایل کې چې کوم ارامیتوب دي د هغې نه به ځان وساتئ، او د الله نه به سوال کوو چې الله حق وکړي. او په دې جنګونو کې یا الله هغه چا له ښه دا سټ مات کړي چې کوم څوک کلمه وایي لیکن د کلمې په خلاف روان دي. که هر څوک دی، که دې خوا دی که هغه خوا دی، خدای سټې مات کړي، خدای ورمېږي مات کړي. نورو په موږ پښتنو کې تعصب راغلی دی، په موږ پښتنو کې دننه چې دی نو عصبیت دی. موږ د حق ملګري چېرته هم نه یو. موږ د دې وجې نه د الله نه سوال کوو چې الله حق راته وښیي او د حق مې ملګری کړي. او دا کوم چې د روژې په خوله دا جنګ روان دی او په سلونو خلکو وینه توی شوه، نو دا خدای دا جنګ نور بس کړي. او دې دواړه د خدای تیار کړي چې د انډیا سره جنګ وکړو. هلته شل 25 کروړ مسلمانان دي چې هغې را خلاص کړو، او دا ډېرې زموږ هلته په سر کې دی. دا ترې را خپل کړو، هندوستان ترې را خپل کړو. داسې نه کړو چې کابلیان به راځي نو بس پاکستان به قبضه کړي او پاکستانیان به ځي نو کابل به قبضه کړي. دا خود درتوب دی، الله پاک دی دې ټولو ته هدایت وکړي. او که هدایت په قسمت کې دي نو چې څوک د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد خرابوي، خدای دې هغه ټول تباه وبرباد.